الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا إن إبراهيم تاکہ سر ابراہیم علیہ السلام کان امتا قانتا ودے یو امت تابدار نو امت لفظی مانا گروپ نو کلا شخصیت یووی خداغا حیثیت دمر درنوی چی دیو غٹ گروپ نزیات مضبوط حیثیت کی داغا رضی وجہ اللہ تعالی دے ابراہیم پرسنلٹی تا امت ہوئے ذکر دا کار دمر زیادو چی پا زرگونو خلقو آکار نشکو لیکن چی ابراہیم علیہ السلام یواز زان بانے کو لیکن منگو دا پلانے پا پورا تپد رن دے دا پلانے پا پورا تپد رن دے بولے إن إبراهيم تاکہ سر ابراہیم علیہ السلام کان امتا ودے امت قانتا مطیع تابدار للہ اللہ تعالی دا پارا حنیفا دیر مخلص مسلمانوں حنیفا مانا دیر مخلص مسلمانوں او حنیف اصل کی ٹائٹل دا ابراہیم علیہ السلام دا دین پیغمبر ابراہیم علیہ السلام دین دا آگے ٹائٹل دا حنیف پیغمبر علیہ السلام یہ حدیث کے فرمائی بعثت بالملة الحنیفیة السمحة السهلة البیضاء ذرا لے گلے شوے ما آغا ملت سرا چی داغی ٹائٹل دے حنیفی اس دے حنیفی پیغمبر علیہ السلام تشریح کی السمحة داسی ملت دے و داسی دین دے چی انکلوڈ دے دے جوان ہر اڑختا دے جوان دے ہر اڑخ داغی سلوشن پیش کی نمبر دیم السہلہ آسان دے بارک اللہ فی جزاک اللہ جزاک اللہ السہلہ آسان دے البیضاء او تکسپن روخانہ دے تکسپن روخانہ دے حضور علیہ السلام دے ابراہیم علیہ السلام دے ملت دا صفتون بیان کر چی دا ملت دے حنیفی دے السمحہ دا سے ملت دے چی انکلوڈ دے جوان ہر اڑختا حس د جوان اڑخ داس نشتا چې په دې ملت او په دې شریعت کې داغه حل موجود نه السهله آسان دی البیضاء او روخانه دی صحیح شو یو معنا دیم معنا ان ابراہیم تاکہ سر ابراہیم علیہ السلام کانا دے امتا امام امت کو مانا دا امام امت کو مانا دا امام سورہ بقرہ پیدا مکم آیت نمبر یوصل سلیرش یوصل سلیرش وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ یاد کا آغا ابتلا ابراہیم ربو چٹسٹو کو ابتلاء اکرا آزمائش کو امتحان واسط دے ابراہیم علیہ السلام نہ رب داغ بے کلمات پسو عملن سرا سو ٹیسٹو نے تواغستل او دے پکے کامیاب شو قالا وی اللہ تعالی انی جاغلکا زگر زون کے مطال اللہ سے انسانان پارا امام الامام زگر زون کے انسانانو دا پارا امام نو آلتے دا امام پزائے لفظ امت ہوئے امت پا مانا دا امام دے امت پا مانا دا امام دے اور دا امام لفظی مانا ریلیجیس لیڈر دا امام لفظی مانا لٹرل میننگ ریلیجیس لیڈر نو ابراہیم علیہ السلام ٹائٹلو امام ابراہیم علیہ السلام ٹائٹلو امام واپس پل سبق تا ان ابراہیم تاکہ سر ابراہیم علیہ السلام کانا دے امتا امام قانتا مطیع تابدار للہ اللہ تعالیٰ نے پارا حنیفا دیر مخلص و سنسیر مسلمانوں
ولم يكن من المشرکین نو دے د مشرکانو څخه شاکرا لانعمه دے شکر کوونکو نعمتونو د الله د پاره ته الله د نعمتونو شکر کو او شکر د سنه عبارت ته هو العمل وفق عطاء الله چې د خدای کوم ورکړه ده د الله کوم نعمت ده داغه نعمت په اساس د الله تعالی اطاعت او اوبیډینس هغه ته وایي شکر. خدای صحت درکړه ده بدني عبادتونه پکې، الله مال درکړه ده صدقات او حلف د غریبانو کې، الله اولاد درکړه ده بهترین تربیت او تعلیم ولا ورکه، اللہ تعالی ٹرانسپورٹ در کرے دے دا خلق خیر کے استعمالے، اللہ تعالی علم در کرے دے اگر امت تا سپریڈ کے اس کا علم در کرے تی سپریڈ کے نا تو شاکر نہیں کافر ہے، شاکر نہیں کافر فمانا دا ناشکرہ، کافر فمانا دا ناشکرہ. اللہ تعالی صحت در کرے دے بدن عبادت نہ پکے تو شاکر نہیں کافر ہے. اللہ تعالی مال در کرے دے چیریٹی نہ پکے تو شاکر نہیں کافر ہے. اللہ تعالی اولاد در کرے دے دینی تربیت والا نہ ورکے شاکر نہیں کافر ہے. نو شکر مانا عمل موافق دو ورکڑے دا اللہ، عمل مطابق دو ورکڑے دا اللہ. شاکر لانعمه دے شکر کون کے نعمتونو دا اللہ دا پارا اجتباہو اللہ تعالی انتخاب کرے ہو ددو وحداو اللہ تعالی ہدایت او گائیڈنس ورکڑے ہو دلا الى صراط مستقیم لار برابر تا نیغ لار تا وآتینا ورکڑے ہو مندلا فی الدنیا پا دنیا کے حسنتا توفیق دنے کے وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ اتاکی سرودے پاخرت کے لمن الصالحین یقیناً دنیکانو بندگانونا دنیا کے منگا دل دنیکای توفیق ورکڑے ہو د ټول عمل دا په نیکای باندې متصف او موصوف او آخرت کې د صالحانو څخه دی، یعنی معنا دا فوز او کامیابی دا د ابراهیم علیه السلام مقدر دی. once again سورۃ البقرہ the same place. آیت نمبر ہاں یس نہیں وصل صلیرش داغین پس آیت نمبر یوصل دیرش او یوصل دیرش وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ سوچ مخگرزی د ملت د ابراہیم علیہ السلام نا یا نگر زی مخ د ملت د ابراہیم نا الا من مگر آغا سوک صفیح نفسا چچا زان ہیر کرے دے چانا چی زان ہیر شوے دے د زان ٹیک کیر نکئی صحیح نمونگا د بل ٹیک کیر کو خپل ٹیک کیر نکو نو سر دا فکر خولی چی د اولاد مستقبل جوڑ کو دا فکر رسا نہیں چی خپل مستقبل جوڑ کو مونگا سے جوڑو دا اولاد مستقبل جوڑو ستا دا مرگ نباد با دا اولاد مستقبل سو رہی دیش کال سو رہا بھائی دیش کالا ایبون بیا مڑسی صحیح استا اغا مستقبل چی اغا نختمی دن کے دے یعنی دا قیامت جوان دا اغی متعلق تا فکر نکے نو پتہ ہو لگے دا چی you have lost yourself تا خپل زان رک کرے دے تانا سرک شوی دی تانا زان رک شوی دے تر زان متعلق سوچ دے کہ تانا زان رک دے صحیح. بابا عبدالرحمن ذکر وی چه دا جوند چه وال اخکار هممل دی صحیح چه دا جوند چه وال اخکار هممل دی کس دی ام حس وایا چه سن دی ذکر وی زان ٹیک کیر نکی کس دی ام حس وایا چه سن دی اوی یاد بات پا مخ کی خاور دی دا ٹولے صحیح وی عبدالقدس نا دا سے شعر نہ بیڑا نہ کر کے گا نا دا تا خبر ہی جوڑ پہ شعر میں چی یاد بات پا مخ کے خاور دی دا ٹولے یاد اور پا مخ کے واڑا اچوا خدی یاد بات پا مخ کے خاور دی دا ٹولے یا دا اور پا مخ کے واڑا اچوا خدی ذکا چی دوی زان لاست کرے دے
اللہ تعالیٰ فرمائی چې ومن يرغب عن ملت ابراہیم او مخنگر زید ملت د ابراہیم نه الا من مگر آسو صفح نفسا چې چازان رو کړی دی او دوی مانا الا من صفح نفسا مگر آسو چې ځان بے وقوف کړی دی چې ځان کمقل جوړ کړی دی صحیح نو چې چا ځان نه کمقل جوړ کړی دی د ابراہیم د ملت نه مخ کړ دی وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا منگر د انتخاب کړو دنیا کې پیغمبرای د پاره د لیډرای او د امامت د پاره وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ اتا کی سره و د آخرت کې لمن الصالحین یقینا د نیکانو بندگانو څخه پرویز اپسٹیئر وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ اتا کی سرود پاخرت کے لمن الصالحین یقینا د نیکانو څخه نوز دغه چې په دنیا کې د انتخاب شو د پیغمبرای لپاره په نوې سبق کې دیتا الله تعالی لوی نیکی ویلا څه ویل ورته چې د دنیا کې مونږ لوی نیکی نه بهترین خصلت مو ورکړو د پیغمبر نه لوی مرتبه د بلچا نه دنیا کې ټول نه لوی سره سو کی پیغمبر وینو واپس پر سبق چې اجتباو اللہ تعالیٰ د انتخاب کرو وحداو گائیڈ کرو دے الى صراط مستقیم نیک لارتا وآتینا ورکڑو مندل دنیا کے حسنتا دیر نیک خصلت او نیک صفت ذکر دا پیغمبر نا لوی مقام دا بلچانی وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ یقیناً دے پاخرت کے لمن الصالحین وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ یقیناً و دے پاخرت کے لمن الصالحین یقیناً دنیکانو بندگانو ندے ثم اوحینا الیکا ابیامونگا وحی کریتا تا او محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان اتبیچ تفالو کوا ملت ابراہیم ملت ابراہیم علیہ السلام حنیفا آغا ملت چی دا اغی ٹائٹل دے حنیف دا اغی ٹائٹل دے حنیف وما كان من المشركين نو ابراہیم علیہ السلام دا مشرکانو سقا انما خبر دادا جعل السبت چی گرزول شیو سیٹرڈے اخکار پا سیٹرڈے بانے حرام غلل لزینا پاغچا بانے اختلفو فی چی اختلاف کرو پا دن ابراہیم کی یعنی پا یہودو باندے وَإِنَّ رَبَّكَ اتاکی سر ربسنا وَإِنَّ رَبَّكَ تاکہ سر ربستا لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ یقیناً فیصلہ بکی مزد دوئے کے یوم القیامت پروز قیامت بالے فیما پاشے کے کانو فی اختلفون جو دوئے کے اختلاف کولو ادعو الى سبیل ربک دعوت ورکوا لار پروردگار پلتا بالحکمت دانشمندہ سرا نوز دا حکمت مانا صدا نو دا غلطو لکا دا حکمت مانا مناسب خبر پا مناسب وقت کے پا مناسب ذائقے کے مناسب سڑی دا دا ایک تعریف دے مناسب خبر موزون خبر پا موزون وقت کے پا موزون ذائقے کے موزون سڑی دا کل بدریشیو نا موجودی سلورم شرط بنی دا حکمت نہ دے یعنی خبر مناسب دا سڑے ہم مناسب دے ذائم مناسب دے ٹائم نہ دے کل با ٹائم وی ضائع بنی کله ٹائم ضائع او خبر درې والا مناسب دی حکم سړي ته چې کې د خرج وی داسې وخت ضائع کې نو دې وجه د حکمت معنا دا ها چې مناسبه خبره په مناسب وخت کې په مناسب ځای کې مناسب او موزون سړي ته مناسب او موزون سړي ته صحیح یو شاعر وې چې او خياران کله ګډېږي بے ګذرا. You did not bring the boxes? Okay. چیو خیاران کل گڑے گی بے گدرا بے دخبل زائن کوي خبرا وی دہر شے او دہر کار د پار زائوی سمجھا دا ہر شے او دا ہر کار دا پار زائوی سوک دا غم پزائی کے نوائی سندر دیکھا خبر کرے جی غنی
ادعو الى سبیل ربک دعوت ورکوا لار پروردگار خپلتا. اوس یو سړی دی د پلار سرجری شروع ده، د زوی سرجری شروع ده، د خدای سرجری شروع ده، اته ورته لکه نظر ته خدای والا خبره کوم، د دین خبره باوري. دا خدای بنده د حکمت نه پاغل کوم قیامت ته ورته د دین خبره کې کافر کې. صحیح ده؟ نو مناسب ځای نه دی، نه مناسب وخت دی. صحیح. ادعو الى سبیل ربک دعوت ورکوا لار د پروردگار پرتا بالحکمت حکمت سرا والموعظه الحسنه اپ بهترین وعظ سرا. نو وعظ ستوي، نو وعظ مخلصانه نصیحت توي. وعظ ستوي مخلصانه نصیحت تا چې ویونکې یو خبره کوي مخاطب ته د فائدې د مخاطب، څه د فائدې د مخاطب او په دردمن زړه باندې ورته کوي. څنګه ورته کوي؟ په دردمن زړه باندې کوي ورته. صحیح. او خبره هم د دین ده، نو الله ورته وعظ وایي. که د دنیا مشوره چاته په دردمن زړه ورکوي ته وعظ نه وایي. صحیح. چاته په ډېر دردمن زړه چې ونی سار احمده از ورته وجړلم چې ونی سار احمده که تا په فلاني ځای کې فلانه شی بزنس شروع کړ ډېره لویه فایده ورکړو کې، اوس دې ته وعظ ویلی شي؟ دا وعظ نه دی. نثار احمد ته وایي چې ونې سار احمده الله د پاره کا که دین کې دې دا یو کار وکړو الله تعالی به دنیا او آخرت د لخه کي. د زړه د اخلاص ورته دا مشوره ورکړي، دې ته وعظ ویلی شي. د دې وجې د ملا صاحب خبره چې دلته کوي هغې ته څه وایي؟ وعظ وایي ورته. ځکه د ملا صاحب چا سره دښمني نه، که دې سخته خبره هم کوي د څه لپاره کوي؟ د خیر دپاره. د څه لپاره کوي؟ خیر دپاره. اوستا چې ګاډی کله اکسیډنټ شي صحیح او ته باډي شاپ ته بوزه ناغه ولا چې سخت ټکو مر اخلاصي همر نو ګاډي سره دښمنی ده. کله ګاډي د خیر لپاره کوي، د ګاډي د خیر لپاره کوي. بیا دا غینه پس هغه فرد است چې وردن نکي او سوري کې لکه د اور پشان نو څه کوي؟ ګاډي د سزا ور کوي. د سره لپاره کوي، د ګاډي د خیر لپاره کوي. بیا دا غینه پس پرشر والا پینټ ورته ورونیسي چې هغه د چستر کې تونیسو نو سترګه به ته وباسي. نو څه کوي؟ دا د ګاډي د شر لپاره یا سزا لپاره که د خیر لپاره. صحیح. نو اوس وعظ دې ته وایي چې د ملا صاحب ټون به سخت وي. صحیح. خو مقصد دا دی چې تا کې ډنټس دي هغه ډنټس وباسي. څه کوي؟ او د ډنټ څخه خلک ځان نه ټینګوي. حالانکه څو پورې ډنټ ته ځان نه ټینګ کړی نو پینټ خاصه ځای کول دي. بیا دا نرمه خبرې کول دا بیا پینټ ور کول خو بې ځایه. صحیح. پنجانو کې دا پینټ نه کېږي. وجادلهم بالتي وجادلهم او آرگومنٹس کو دوی سرا مجادله جګړه ته نه وای، مجادله څه ته وای؟ آرګومنټس ده، دلایل ته. وجادلهم او آرګومنټس کو دوی سرا بالتي پاغه طریقه باندې احسن چې ډیره بهترینه طریقه ده. یعنی ټیمپر موډوس کوا، ټیمپر موډوس کوا. که څوک در سره دین په حواله باندې خبره کوي صحیح نو که ټیمپر دې لوس کو نو بس دعوت لار بند شو، دعوت لار بند شو، اصله نه تختی. نو آرګومنټ سره کوا صحیح، خو په داسې طریقه چې ډیره بهترین طریقه ځان ته راټریکټ کا. ان ربک تاکي سربنا هو عالم دی عالم دی بمن پاچا باندې ظل عن سبیله چې غور شوی د لارې د الله تعالی نه، وهو عالم بالمعتدین او دغه الله تعالی عالم دی په هدایت یافتگانو باندې. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دغل تولی کا دا پیغمبر علیہ السلام ترو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نو دا حضور علیہ السلام ترو مو نمبر 1. نمبر 2 دوست مو ذکا عمر یو دا دوار عمر کنا دا تراو دروارو عمر یو بی نو عمر دا دوارو یو نو دوستانو مو. نمبر 3 دا پیو رو مو دا پیغمبر علیہ السلام دا شودو رو او نمبر 4 د حضور علیہ الصلوۃ والسلام او د مین د دواړه کزن وی فرست کزن وی نو د خاله زوی هم خويند د مین د دواړه سوي فرست کزن وی خويند نه وی فرست کزن وی نو هم خاله وی صحیح. نو د خاله زامنو څلور رشتې پیغمبر سره علیہ الصلوۃ والسلام او بیا بہادر سره دورو چې دا حضرت عمر دواړو کله ایمان راړو نه له مکه وی او د اسلام لار نه بنديږي او د اسلام لار نه به ذکر د حمزه لار بسوک نشي او د عمر لار بسوک نشي. او تاسو د ابو جهل د اهمیت نه خبر یې دا د مکی چیف څه شو خو چې کله حضرت حمزه روانو د ښکار نه په خپل اسمانه سورو
او یو جنای هغه ورته وې چې او انکل حمزه تا ته پته ده من ابو جهل محمد باندې صلی الله علیه وسلم لاس پیدا سی اوچت کا ورته چې سٹاپ اٹ صحیح زما په واره لاس اوچت کا و او یوازې زوم التمالی دلې بل څوک نو صحیح وي صفا سره خوا کې پیغمبر علیہ السلام را روانو هغه په لاس اوچت کا چې دا خبره بند کا او کنينو نور څه ونه وي خو توهین خو یو کا به زما وراره ورته وینا هغه ته نیخ تیر شي حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ نیغ لاړ بیت الله شریف ته چې دې به چرته ناشتي نو هغه ناشتو په خادمانو سره اوس څنګه حضرت حمزه ورغه اوس درو سترګو کیفیت بدلو سره چې غوسه کوي نو سترګو کیفیت بدلی سترګو کیفیت هغه ضرورت پاسه ده هغه ورته پاسه ده او ورته اهلا سهلا وی ویلکم ورته وی صحیح حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ سره خپل کمانو څه ورته کمان تاسو وایي کوم لینده چلا ها لینده وي ورته کومه چې تیر ورولي نو هغه ور دې در اخلاص او دا سراغ کا پزمکه واچو د پاسه په دنګ وو وې تاسو سره زما وراره باندې بلاس چته اوس ابو جهل هغه وې چې ورته حمزه ته مسلمان شې او زه مسلمان شې لا اله الا الله محمد رسول الله ور الله تعالی چې هدایت ورکړي د غصې کیفیت کې هغه ایمان ورکو او نه راغی به رسول پاک صلی الله علیه وسلم ته بس ډیر وشو دغه کده لاسته اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله او دغه حمزه رضی الله تعالی عنہ چې غزوه بدر کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام آرچ انیمیز عتبہ او شیبه او ولید دا درې وړ هلاک کړیو دا هغه خلک مبارزو دا څه شو دا مبارزینو میدان ته راوتی چیلنج کو حضرت حمزه او حضرت علی دلاسه رضی الله تعالی عنهما درې واړه هلاک شو اوس عتبہ دا پلارو عتبہ سوکو پلارو شیبه د عتبہ رورو ولید دا د عتبہ زوی صحیح او دا عتبہ دا د هندي پلارو او د ابو سفیان سخرو دا د ابو سفیان سخرو نو زی لوی چیف فیملی و د بنی امیه او چې دا مړ شو هندا دا غي پزړه کې د انتقام اور بلو ناغي وحشی ابن حرب ټرین کړي لپاره چې په نیکس بیٹل کې صرف یو ډیوټي ده چې حمزه ومړي او کمر دکو تب آزاد دي کمر دکو تب آزاد دي هغه ډیره لپاره ټرین کو لہذا په غزوه خود کې وحشی ابن حرب رضی الله تعالی عنہ صحابي دي رضی الله تعالی عنہ او فقنه دي سلو ناغا دا څنګه ټول حمزه په سیبل چا باندې گزار نه کوي ورته حمزه رضی الله تعالی عنہ شهید کو دغه سینه چاک کړه داغې نه زړه لور راوستل حضرت حمزه شونډې کټ کړې پوزه ولا کټ کړه دا خوليه ولا ټوله ورانه کړه او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله وکړه وی شاید چې د حمزه خوشناخت نه کېده وی زما ترور زما اما حضرت صفیه د حضرت زبیر رضی الله تعالی عنہ مور ورته زبیر هغه ویجی ویلار شه مور دراوله چې دا وګوري چې دا هغه ورور دی نو صفیه رضی الله تعالی عنها اگر هغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه ته تاسو له رسول الله د عمر راشي چې د خپل کړای ضرور لاش وي هغه چې راغله نو چېرته په نشانه باندې صحیح پاسه ده و انا لله و انا الیه راجعون پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته اخي و عمک زما رور دې ستاتره ده زما رور دې ستاتره ده اوس یقینا مرګ په جنگ کې وي ګوري نه شي کیږي جنگ کې مړی کیږي خو پیغمبر اسلام دا خو بد اخلاقی ده دا مړی سره چې کوم عمل کړي دا څه ده دا بد اخلاقی ده او حیوانیت ده دا خو بربریت ده دا خو بهیمیت ده دا خو د اعلی درجه بد اخلاقی ده نو حضور علیه الصلاۃ والسلام سرګنه اوخر روان شي وتر قسم په خدای چې وس مو ورسی او یو کسان سره بد عمل کوم سبقو او یو کسان سره بد عمل کوم بدن بوله پرې کوم نو جبرئیل امین راغی چې نه دا څه باندې کې وَإِنْ عَاقَبْتُمْ کتاس د تکلیف در کړی شوی دی فعاقبون مقابله کې تکلیف ورکړي بمثل ما عوقبتم به په دومره اندازه چې څومره تاسو ته تکلیف در کړی شوی دی ولئن صبرتم خو که تاسو صبر وکړو لهو خیر للصابرین نو دا ډېر بهتر دی صبر کوونکو دپاره یعنې که دا بدله وانخلئ یو په یو که دې بدله واغسته خو جایز ده خو که صبر مو وکړو نو دا د هغې نه
زیاد بهتر دی. او بیا پیغمبر اسلام ته خصوصیت سره وای چې فصبر تصبر کوا وما صبرک الا بالله، او نه د صبر سا الا بالله مگر په الله باندې. ولا تحزن عليهم، تم فکر من کې غدوی باندې. ولا تک فی ضیق مکیږه پتنګای کې مما یمکرون، دا تدبیر او د پلاټ نه چې دوی کم پلاټینګ او پلانینګ کوي. ان الله تاکي سره الله تعالی مغلذین ملګری دا کسانو دې تقو چې الله نه ریدلې دي. والذین آکسانو محسنون چې هغه احسان کوونکي دي، نیکي کوونکي دي. نو خلاصو بیا وایو زمانم دا لسم تقریر دی. په یو ورځ کې مې دا لسم تقریر دی. د فقه درس مې وې 100 غنټه، د مې تفسیر وې 15 غنټه، دا نه پس مې یوت کلاس واغسته 100 غنټه په باندې 1 غنټه، دا نه پس عربي کلاس واغسته 1 غنټه، دا مې جنرال لیکچر وکړ 1 غنټه، اینه پس یو پښتون لور نکاح ته لاړم، هلته مې یو بیان وکړ 1 غنټه، بیا مې په تراو کې بیان وکړ 1 غنټه. صحیح. بیا مې دا دعا وکړه آلموست 1 غنټه، اوس مې دا درس وې. الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن جعلنا وسكننا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وصلنا تلاوته وانا الليل وانا النهار فالله خير حافظا والله أرحم الراحمين. خلاصه سورہ نحل چې عذاب د الله نږدې راغی، اوس عجلت مکوئ. تلوار عجله. الله تعالی ټول پیغمبرانو ته یو پیغام ورکړی دی چې لا اله الا الله. بیا دلائل د توحید د کائنات او د نفس انسانی. چې دا ټول الله پیدا کړی دي، نو ستاسو معبودانو څه شی پیدا کړی دي؟ د هغې نه بعد انذار يرول د جهنم نه او بشارت په جنت باندې. بیا وړاندې دا خبره چې هدایت هغه چاته نصیب کیږي چې الله تعالی وغواړي. بل دا خبره چې پیغمبران تانه وړاندې هم انسانانو او دا چې ته شرح کون کے دا کلام دا اللہ ہے. شارح مانا ایکسپلین. بیا وړاندې دا خبره چې الله تعالی وخت ورکړي انسانانو ته، کنی د دوی کم کردار چې دی باید چې تر اوسه دوی د الله تعالی په گرفت کې راغلي دي. په دویم وار بیا د الله د نعمتونو ذکر شو دی. فروټس، هنی، بیا یو وار بیا د انسانانو د پیدایش ذکر بطور انعام او مختلف اسباب د ژوند چې الله ورته فراهم کړی دي. بیا یو جامع آیات چې د دریو سیزونو د کولو او د دریو د نه کولو حکم نه پکې. عدل، احسان
او رشتہ دارو ته ورکړه او درې نه کول عقلی ګندګي شرعي ګندګي او بغاوت رشتہ داران ته ورکول دا په معین وخت کې anytime when they need it. بیا بل خبره سچ تاسو سره دي دا فنا کیدون کی دي سچ مو الله له لګل دا باقی پاتې کیدون کی دي. او که عمل دې برابر کو نو ژوند به مطمئن وي. د یو حکم منسوخیدل څه حکمت لري؟ بیا پیغمبر ته تسلی بیا دا بیان چې اهل مکه قرآن او پیغمبر نه انکار وکړو نو ژوند دې په تکلیف شو. تاسو د ابراهیم نسل باید چې ابراهیم فالو کړي. دعوت د الله لارې ته په ډیره معقوله او مناسبه طریقه باندې ورکول. انتقام نه اخیستل. د چا چې عقیده محفوظ وي او عمل صالح وي الله دا غوي مرګره دی.